قلب کې به د برودت راشي لیکن د مساماتو د لارې نه اوبور داخلي شوي نه دي. دا قیاس موهوم دی، دا قیاس محقق نه دی. ما ته یوه حواله پکار ده چې هر ځای کې وي او هر څوک ملا وي او مفتي وي، یوه حواله دې پیش کړي چې برودت متیقن ورځي. دا برودت موهوم دی. زه تنزل به وکم، دا به ومنمه چې برودت متحقق دی، خو دا مسله استثنایی ده، دا مسله قیاسی نه ده. په دې مسله به قیاس نشي کېدلی. نو لہذا دلته نور مسائل هم داسې شته لکه د برودت د حصول دپاره فقهای کرامو دام لیکلي چې د یو سړي خوله وچه شوه، لعاب پکې ختم شو، دی په روژه کې څښې کولی شي، وایه مزمزه کولی شي، دی استنشاق کولی شي. اوس دلته استنشاق او مزمزه راغله، برودت حاصل شو، لیکن منافذ عادیه دي او تحقق د ورود د اوبو باطن ته نه راغلی. خوله مې وینځله، زړه مې ورسره تسکین شو او دا حالت به تاسو هر یو ته راغلی وي. اوس راته فتوه راکه که چېرته برودت داخلیږي د جوف او د خولې نه، نو بیا خو روژه ماته ده، بیا خو دا منافذ عادیه دي، هلتم برودت حاصل دی، دلتم برودت حاصل دی. پته ولګېده چې دا مسله استثنایی ده او دا قیاس بالکل چې دی دا جایز نه دی. دا ځکه استثنایی ده چې فقهای کرام فرمایي، فتاوی هندي وایي من اغتسل فی ماء ووجد برده فی بطنه لا یفطر ولی الداخل من المسام لا یفطر. اوس دا خبره بیا موهومه ده. ما تاسو د خبرو وکړه چې دا استثنایی ده، په دې باندې قیاس د پیچکارۍ نشي کولی. هلته برودت داخل شوی، ته دلته 1000 cc اوبه پوره سیروم ګلوکوز داخله بدن ته، دا د هغې سره کم منافات لري؟ راشي دا قیاساتو نه تیر شي. څلورم نمبر قیاس د پیچکارۍ دا معاصرو فتاوا وکړی دی په چیچلو د مار باندې، په چیچلو د زنبور باندې، په چیچلو د لړم باندې. اوس ما مخکې دا خبره وکړه چې په عهد د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې پیچکارۍ، امپول، تزریق دا یو شی موجود نو. لہذا اوس چې موږ کم قیاسونه کوو نو لا اقل دومره کار به وکړو چې قواعدو، ضوابطو، اصولو د فقه او د قیاس ته به ګورو او بیا به امثله واضحوو، بیا به قیاس د یو مسلې په بله باندې کوو، بیا به حکم مستنبتو او دا به راوباسو. په دې باندې به هم لږ تبصره وکړو. اوس چې موږ څومره دا زمانه تېره شوي او مسایل مستنبت شوي دي، هغه مسایل چې په عصور اولیو کې نو، یعنی په عصر د نبی کریم علیه السلام کې هم نو، په عصر د صحابه کرام هم کې نو، په عصر د تابعینو کې هم نو، په عصر د مجتهدینو کې هم نو، نو د هغې د روا او د نارواوالي دپاره، د هغې د حل او د حرمت دپاره، د هغې د جواز او د عدم جواز دپاره منګه باید قیاس ته رجوع وکړو. دا ضابطه ده، دا منګ منو. لیکن بنا په دې باندې چې اصول او قواعد فقهیه د قیاس د نظائرو چې کم په صدر د اسلام کې وو او د دغه فن او د رشتي خلکو دغه قوانین او شرایط په قضایاو کې مراعات کړي دي، دا به موږ مراعات کوو. که د دې مراعات مو وکړه نو لہذا مسله به ټیک وي، او که مراعات د ضوابطو او د شرایطو مو ونه کړه نو بیا به حکم صحیح نه وي. لکه مثال پیشوم تقریرات د امام رافعی رحمت الله علیه په صفحه نمبر 151 باندې لیکي شرط القیاس الا يكون الاصل مخالفا للقياس. شرط د قیاس دا دی چې اصل د مخالف د پار د قیاس نوي، او دیمه خبر داده والا يكون الاصل معدولا به، او اصل د معدولم ني. اوس که چرته منګ راشو او دغه ملحوظات وګورو نو باید ټول جوانب د کوایفو د دوه مسلو چې یو مسله مقیس ده او دویمه مسله مقیس علیه ده، دا دواړه مراعات کو په اعتبار د حالاتو د کیفی باندې او په اعتبار د حالاتو د کمی باندې. څه معنی؟ تمام کیفیات او کمیات چې دا د خصوصیاتو د دې مسلې پورې تعلق ساتي دا ټول به منګه مراعاتو. که چرته په کم او په کیف کې د مقیس او د مقیس علیه په منځ کې مخالفت راغی نو لہذا بیا به قیاس
صحیح نوي بیا به قیاس صحیح نوي. اوس فقهای کرامو د دغه مسلې په اعتبار کې چې دخول د اشیاء دی د طریق د جراحاتونه چې دا ور داخل شي بدن د یو شخص روژه نیونکي ته په دې ټولو مسلو کې تحقیقات شوي دي او په دې ټولو کې مسائل بیان شوي دي او هغوی داسې ویلي چې ان الافساد منوط بما اذا كان بفعله او فيه صلاح بدنه. دا د فقهاو قول دی. تاسو راشئ فساد د روژې دا وابسته دی په هغه صورت پورې چې داخل شوی شی منوط او وابسته وي په فعل د انسان پورې. دا یوه مسله. دویمه او فيه صلاح بدنه او یا پاغی کی فیده وی بدن تا. او بل شرط ویشترط ایضا استقراره داخل الجوف او بل شرط دا دی چې استقرار داغی په داخل د جوف کې راشي. نو لہذا په دې صورت کې روژه فاسده ده. برابره خبره ده که دا حالت اختیاری وي او که حالت د اکراه وي. یو سړی مثلا اوده دی او بل چا په خوله کې یو شی ورواچو او پای کې صلاح د بدن ده. یو سړی چا په زور راونیو او هغه ته یو شی ورکو د خوراک، نو روژه د ده ماته ده. او یا چا په خپل اختیار او په خپل فعل باندې وکړه روژه ماته ده. اوس راشئ د دې بره عبارت نه دو مسلې ثابتېږي او دا دو مسلې په شکل د شرط او د موقوف علیه باندې دي. اول دا چې کوم شی داخل وي بدن ته دا به په فعل او عمل په خپله د همدې شخص باندې شوی وي. دا یوه مسله. اوس راشه اوس منګه چې ګورو دا مار چې انسان چیچي یا لړم چیچي دا په خپله اختیار د انسان دی، دا په فعل او عمل د انسان شوی. دا آیا بل وکاله شوی دی؟ نه دی شوی. چې نه دی شوی نو ته څنګه قیاس د پیچکارۍ په چا باندې کې په چیچلو د مال خبرم د قیاس وکړه چې مطابقت په مابین د مقیس او مقیس علیه کې په اعتبار د کمیاتو په اعتبار د کیفیاتو دا شرط دی. علم کم ځای ته تللی دی چې کله شرط وګرځېده هلته ته په خپل فعل باندې پیچکاري کې او دلته ستا د فعل مداخله نشته. دویمه خبر دا ده چې دا کم یو شی واردېږي بدن ته په دې کې به منفعت او په دې کې به صلاح د بدن وي، نو دا مفتر د پاره د صوم دی. او کوم شی چې داخل شو بدن ته او پای کې منفعت د پاره د بدن نه نو دا مفتر د پاره د صوم نه دی. دا فقها وایي. اوس مار زهر داخل کړی دی نو په زهرو کې منفعت د پاره د بدن شته. لړم زهر داخل کړی دی په زهرو کې منفعت د پاره د بدن شته. زنبور زهر داخل کړی په زهرو کې منفعت د پاره د بدن شته. نه عقل سلیم وایي چې نشته. تا پیچکاری داخله کړی په پیچکاری کې فایده شته کنه؟ که چې پیچکاری کې فایده نشته چې نه وي پکې نو بیا خو د دماغ کې ډس شوی دی چې پیچکاری کې خو فایده ده. او فقهای کرام وایي چې منفعت پکې وي دا مفتر د پاره د صوم دی. نو دا قیاس مع الفارق دی. نو لہذا چیچل د لړم، چیچل د مار، چیچل د زنبور دا د قید د فساد د روژې نه دا خارج شو. نو لہذا نه پکې عمل د شخص ته. اوس راشه د دې دپاره مثالونه لري فقهای کرام. تاسو راشئ علامه شامی وایي کما لو القا حجرا القاه غیره فلا یفسد لکونی بغیر فعله. دا یوه مسله. دا دپاره د استحکام د وړاندینۍ مسلې پیش کوم. یو سړی دی کاڼی خطا که دا کاڼی لاړ بل سړي خوله وازه کړې وه او روژه وه د هغه په خوله کې پرېوته او خېټې ته لاړ روژه ماته ده؟ نه ده ماته. ولې؟ دا کاڼی په خپل فعل نه دی داخل کړی، دا بل چا القا کړی. بیا څه وایي ولیس فیه صلاح بدنه. او په دې کې دویمه خبر چې ده په کاڼي کې منفعت د پاره د بدن شته. هلکه کاڼي کې پروتین شته، کاڼي کې ویټامین شته، کاڼي د ګلوکوز حیثیت لري، تقویت د بدن پې کېږي. نو لہذا روژه پې نه ده ماته. په هر شي چې تقویت د بدن راځي مفتر د پاره د صوم دی. هر شي کې منفعت د پاره د بدن وي مفتر د پاره د چا دی؟ دا مفتر د پاره. لہذا د دې ټول تحقیق نه دا پته ولګېده چې پیچکارۍ لګول څومره چې متنوع وي دا په قصد او د اختیار باندې کېږي. په دې کې ضرر نشته. یو پکې اختیار او فعل دی، دویم پکې صلاح د بدن ده. نو پته ولګېده چې دا ټول مبتل د پاره د چا دي؟ وایا